اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها اما بعد قال الله تبارك في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحیم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. پروردگار عالم قرآن مجید کی ارشاد کوي ذکر په متعلق هغه څوک چې ایمان راوړو خدای ذکر سره زړه ته سکون میلاو شو، خدای ذکر سره زړه ته سکون ورکوي، خدای ذکر سره زړه ته مطمئن و اطمینان میلویږي. او خلکو آیا خدای ذکر نه بغیر بل چی سره زړه ته سکون میلویږي؟ نه میلویږي. حقیقت دی چې کوم زړه د پاره دوا ده، شفا ده، هغه ذکر ده. و موږ چې کله زړونه تنګ شي دغه علاج نه هر کر بیا زړه خوشلولې دپاره مو نور علاجونه کوو. مثلا زړه مې تنګ دی یو فلم واورم، وایې وراخه زړه د نو څه خوشحالیږي. زړه مې تنګ دی یوه ګانه واورم، وایې وراخه زړه د نو سره خوشحالیږي، سکون نو ته میلویږي. زړه یې تنګ دی نو سوار واچوي، سګرټ وڅکوي، چارس وڅکوي، آیس وڅکوي و شراب وڅکي. دا زړه سکون دپاره سبب نه جوړیږي. دغو شیانو سره زړه ته تسلي نه میلوي، تو نوره غمګین کوي، تو نوره بېچینه کوي، تو نوره بې ارامه کوي، تا آرام زندگی نه وبسي. زړه ته څه سکون میلویږي هغه ذکر الهي سره میلویږي. ځنه خلک په کار دی دا چې خدای ذکر تذکیره وکړي، خلکو زړو ته وچوي چې او دا ما کوئ. بېجای دي دا شی چې یا چارس یا نوره شیونه د انسان سکون کې راولي، د انسان نارمل جوړوي، مختلف قسم ته الفاظو ته استعمالوي. ګرچې ځنه علاقو والا داسې دي چې چارس بیا څه کوي، سګرټ بیا کوي، نشې بیا کوي، خو نه پوهېږي نه داسې ځان سیټ ساتي، پاته شک دا ونې رانه شي چې دا د نشه کوي که نه دي کوي. خو اما ځنو ځایو کې څه پلونه یې لاندې پرته وي، چارس یې څه کولی، شراب و چارس و پډر یې څه کولی وي، نو دا خو نارمل حالات نه دی، دا خو صحیح حالات نه دی. د انسان نور خرپوي. که انسان سیده مستقیم لارې باندې روان کوي هغه فقط ذکر الهی دی، هغه خدا یاد دی. خدا یاد سره زړه ته سکون میلویږي. رسول الله نه روایت دی چې آن خلکو ذکر الهی، خدا یاد، خدای تسبیح، خدای تمجید، خدای تذکیره، خدای نعمتو یادوله دا جهاد نه پورته دی. یو تن پڅیږي یا رسول الله جهاد نه پورته دی دا عمل؟ رسول الله ته جهاد نه پورته دی. ویلې چې که چیرې جهاد افضل دی هغه کاسو ته یې چې هغه کې تورې دي، نیزې دي، دښنو سره مقابله دی، شپو تېروله دی، وینې ورکوله دی، سلیوي ورکوله دی، دنیا قربانوله دی. ذکر د څنګه افضل و عظیم عمل کیدای شي؟ رسول الله څه ورته وایي؟ واجه دا دی چې ذکر واجه نه یو انسان جهاد ته تیار دی، خدا یاد واجه نه یو انسان جهاد ته تیار دی، خدا یاد واجه نه انسان قربانی ورکوه شي. که یو انسان یاد خدای نشته دی هغه یو ښه عمل نشي کولی، ورته تیاره نه دی چې هغه ښه عمل وکړي. همدا وجه دی چې خدای نه وي په زړه، ژمي کې وړي واسې کې بیشترین المنځه ته پا نڅوي. چې خدای نه دی په زړه، خدای یاد زړه کې نشته دی، دا شی انسان جمع المنځه ته جمعې المنځه ته رانولي، المنځه ته او جمعې ته خدای یاد پاره دکانه د تباه نه کي. ټولې هفتې کې جمعې ورځه خدای ته ونه بسي. که چیرې یو تن خدای نه دی په زړه، خدای یاد زړه کې نشته، خمس و زکات د تویر نه کي، چا جنازې ته لاړ نه شي، چا متام ته لاړ نه شي، یوه غریب سره ښه ونه کي، چا ته ښه خبره ونه کي، خدای په نامې 15 روپۍ چا سره ښه ونه کي. دا څوک چې سلیوي ورکوي، څوک چې دولت ورکوي، څوک چې وخت ورکوي، څوک چې چا سره په خاورو کینی، قرآن تلاوت کوي، مسجدونه جوړوي، متمخانې ابدوي، اتفاق و اتحاد طرف ته قدم کیږدي، خلق معاف کوي، خلکو سې قدم کیږدي. دا هغه خلک واشي چې څه خدای په زړه دی، چا څه خدای په ویر دی هغه کیدای شي ایوه مستحب عمل ته واجب ته تیار نشي. نو یاد خدای دا افضل ترین عمل دی. و زړو ته سکون، زندگی کې سکون څرولي هغه خدای ذکر سره میلویږي. خدای نه دعا ده خدای امو زړو ته سکون خدای ذکر سره میلاو کړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.